د هر کال د اګست په 4 نیټه د پولیسو د شهیدانو د درنښت دروازې په توګه لمانځل کیږي او په دې ورځ د پولیسو هغه ځوانانو او افسرانو ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې کیږي چې د وطن امن او زمونږ د بهتر مستقبل لپاره خپل سرونه قربان کړي دي، خپل بچي یتیمانان کړي دي، خو په لکونو ماشومان یې د یتیم کېدو نه بچ کړي دي. دا هغه شهیدان دي چې خپل نن یې زمونږ د بهتر سبا لپاره قربان کړي دي. یقینا چې شهیدان نه مري خو زمونږ د سترګو نه پناه شي. د اګست 4 نیټه خصوصي اهمیت لري. په دې ورځ په 2010 میلادي کال کې د پښتونخوا د پولیسو یو نر او بهادر افسر صفت غیور په یوې خودکشه حمله کې سر ورکړی او شهید شوی. صفت غیور په 1981 میلادي کال کې پولیسو ته راغلی چې د پیښور یو نر بچی او د شهادت نه مخکې هم څو ځله ګولۍ سکلې وې، ځکه چې هغه به په هر محاذ د خپلو ځوانانو سره اوږه په اوږه جنګېده. کله چې هغه د خپل دفتر مخې ته په یو خودکش حمله کې د شهادت مرتبه ته ورسېده، نو هغه مرستیال آی جی پی هم او د فرنټیر کانسټیبلري کمانډانټ هم. وروسته چې پولیس بیورو د شهیدانو دروازه د نمانځلو فیصله وکړه، نو هم د اګست 4 نیټه ورله خوښه کړه. د پاکستان پولیس او خصوصا بیا د خیبر پښتونخوا پولیس تقریبا د 13 کالونه د ترهګرو سره په جنگ دي او په دې جنگ کې یې په زرګونو شهیدان ورکړي دي او ډېر پکې کندم شوي هم دي. خو د پښتونخوا د پولیسو دغه قربانۍ لا اوس هم دوام لري او د ملک دشمنانو ته لکه د غر ولاړ دي. د دنیا د یو ملک پولیس هم د پښتونخوا د پولیسو په شان د ترهګرو دومره په نره او مسلسله مقابله نه ده کړې. د پښتونخوا پولیس چې کوم جنگ کوي نو دا په دنیا کې فوجونه کوي او هغه هم په کال 2 کې راغون شي. خو لکه څرنګه چې د پاکستان د بیلابیلو حکومتونو له لوري د غلطو فیصلو له امله ترهګري کله کم شي او کله زیات شي، نو د پښتونخوا پولیس هم مسلسل دغه عناصر سره په جنگ دي. یقینا که داسې مبارزه د دنیا په بل ملک کې چاته ورپېښه وه، نو چا به په پولیسو کې نوکري هم نه کوله. خو افرین شه د پښتونخوا په هغو میندو چې داسې نر بچي راوړي دي چې د مرګ په سترګو کې سترګې اچوي او مرګ له غټۍ ورځي. او هر ځوان غواړي چې د پولیس فورس ته لاړ شي او که ضرورت وي نو چې په وطن ځان قربان کړي. د پښتونخوا په ښارونو، بانډو او کلو کې به داسې ادیره نه وي چې د فوج او اف سی نه علاوه د پولیسو د شهیدانو قبر به پکې نه وي. منګ لیونو د خپل خورې د ناموس په خاطر هغه قرضونه هم ادا کړل چې راپورې نو. په دې کې هیڅ شک نشته چې څوک د نوکرۍ او تنخواه لپاره ځان نه وژني، بلکې دا یو الهي او جهادي جذبه غواړي. خو په دې کې هم شک نشته چې د نړۍ قامونه د خپلو شهیدانو او هغو ځوانانو چې سرونه یې په تلي کې ایښي دي ډېر قدر او احترام کوي او چې څومره ښېګړه یې د وسه کېږي نو دغو ځوانانو سره کوي. خو یقینا چې زمونږ د پولیسو د شهیدانو وینه په نن ورځ زمونږ نه دا پوښتنه کوي چې زمونږ د قربانۍ چا قدر وکړو او که نه، او یا چې کومو نورو ځوانانو سر په تلي کې ایښی دی او سحر او ماښام شهادت ته تیار دي، د هغوی غم چا سره شته او که نه. نن هم د شهیدانو داسې ډېره کورنۍ شته چې لواحقین یې د خپل حق نه محرومه دي. نن هم داسې ځوانان شته چې له ترهګرو سره په جنګ کې کندم شوي دي خو د خپل حق نه محرومه دي. بلکې د ټولو نه غټه خبره دا ده چې د پښتونخوا ټول پولیس د خپل جایزو حقوقو نه محرومه دي. د پښتونخوا د پولیسو وسایل، تنخواګانې او الاونسونه تر شرمناک حده پورې کم دي او کومو ترهګرو سره چې زمونږ پولیس جنګیږي هغوی د امریکې په شان د سوپر پاور د فوج وسله لري او د اغیارو نه ډالر اخلي، خو زمونږ پولیس سره نن هم هغه وسایل او وسله ده چې د نن نه 15 کاله مخکې استعمالېده. د بدقسمتۍ یا خوشقسمتۍ خبره دا هم ده چې پولیس یو ډیسپلین فورس دی او د پولیسو ځوان یا افسر هړتال او احتجاج هم نشي کولی او نه په میډیا ګیله کولی شي، لہذا د هغوی اواز د وخت حکمرانان نه اوري. حالانکه د دغو حکمرانانو هم د پولیس له برکته حکمرانی قائمه ده. زمونږ پولیس یوازې د ترهګرو سره نه جنګیږي بلکې د روزمره امن و امان بحال ساتل هم د هغوی په غاړه دي.
حکمرانانو له پروتوکول او سکیورټي ورکول هم د هغوی په ذمه دي. د عامو او لارو کوڅو حفاظت هم د پولیسو په غاړه دي. ان تر دې چې د ټرافیک چارې هم د پولیسو په ذمه دي. یعنی که د ټولنې نه د یوې ورځې دپاره پولیس لکړي نو په ټول ملک به باچاګردي وي او د چا سر مال او عزت به محفوظ نه وي. سمه ده چې زمونږ په پولیسو کې به کوتاهی او کمی هم وي. په ډیرو خبرو کې به ته خلک ګیله هم لري او دا څه عجیبه خبره ځکه نه ده چې د اولس او پولیس یو بل سره ورځ او شپه نیغ په نیغه واسطه وي. لہذا ګیلې معنی را پیدا کېدل د معمول خبره ده. خو مجموعي صورتحال به کتل غواړي. د پښتونخوا د پولیسو افرادي قوت کم دی. د کمې تاڼې په حدودو کې چې تقریبا 100,000 کسان اوسي نو هغلته به په توره 100 اهلکار او افسران موجود وي. د گشت د پاره به د 200 گاډو حیثیت لري. خو د تیلو بجټ په دومره کم وي چې په بیانولو انسان شرمیږي. د پولیس د ځوانانو د ناستی او پاسېدو او د اوده کېدو ځایونه د هغوی د شان مطابق بیخي نه دي. کم خوراک چې د هغوی د پاره تیاریږي نو هغه عام کس هم نه خوري. اکثره پولیس اهلکار 12 او 13 غنټې ډیوټي کوي او د تنخواګانو او الونسونو ذکر خو مخکې وشو چې تر شرمناک حد پورې کم دي. بهر حال د شهیدانو د درنښت په دې ورځ شهیدانو ته خراج تحسین وړاندې کوو. خو دا تمه لرو چې وفاقي او خصوصا د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په د پښتونخوا د پولیسو د قربانو قدر وکړي. هغوی له به وسایل ورکړي. د هغوی تنخواګانې او الونسونه به کم از کم د پنجاب د پولیسو نه زیات کړي او د خیبر پښتونخوا د پولیسو افرادي قوت زیاتول هم ډیره ضروری خبره ده او هغوی له جدیدترین وسایل او وسله ورکول د ټولو نه ضروری دي.